بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة الحج مدنی سورت تی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نباد نازل شوی دی. دی سورت تا سورت الحج وی زکچی پدی سورت کی دا حج احکامات ذکر کی. جمہور علماء دی سورت تا مدنی سورت وی. بعض علماء فرمائی چی دا سورت بعض آیاتنا مکی دی اور بعض آیاتنا پدی کی مدنی دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا دوشتم دی اور دا نزول پر لحاظ سرا دا سورت یوسل دریم نمبر نازل شوی دی. پدی سورت کی لس رکوعات او یا آیاتون دی. مخی سورت سر ربط او مناسبت دا دی. مخی سورت کی اخیرہ کی ذکر دا قیامت شو اور پدی سورت کی پشوروں کی ذکر دا قیامت دی. یا دا مخی سورت پا آخرہ کی اللہ پاک کمال علم بیان شو او دا دی سورت پا آخرہ کی باہم کمال علم دا باری تعالی ذکر کی. یا دا مکی سورت پشوروں کی دا قیامت نزدیوال بیان شو او دا دی سورت پشوروں کی ہم دا قیامت ابتدا ذکر کی گی. نو دا دی سورت دا مکی سورت سرا ربط و مناسبت واضح دی. حافظ عبداللہ دا خاستی رحمہ اللہ چدیر لی ولی اللہ او عالم دا تفسیر تیر شو دی. اغا فرمائی چی دی صورت تا کم علماء مکی صورت تی ناغید دی صورت موضوع تا کتلی دی چی توحید دی رسالت دی اخیرت دی. او کم علماء چی دی صورت تا مدنی وی ناغی دی صورت کی تردید دا فرق و دوالو تا کتلی دی زکی و تا صورت مدنی ویلی. و دی صورت کی ابتدا کے بعد قیامت حالات اور سختی بیان شي. بیا دا قیامت دا سختی اور دا احوال نباد تعمیر دا بیت اللہ مقصد با بیان شي چه بیت اللہ زبا دا پارا جوش. بیا با دا حج اور دا طواف حکم بیان شي. داغین بعد با دا قربانی حکم او دا قربانی فضیلت بیان شي. داغین بعد با دا جہاد قتال فی سبیل اللہ اجازت او مشروعیت بیان شي. او بیا با دا مجاہدین و صفات بیان شي. نتیجہ دا پیغمبران و دا تکذیب کرن کو بیان شي. او دا اغین بعد دا مہاجرین او دا مجاہدین و صفات بیان شي. داغین بعد بدا اللہ رب العالمین دا توحید دلائل اقلیہ او نقلیہ بیان شي. داغین بعد دا مشرکان و کافران و دا شرک تردید او دا مشرکان و دا خدایان و عجز بیان شي چه کافران و دا خدایان و عاجز دی. دا صورت اولانیر کو کی اللہ رب العالمین عمومی خطاب فرمائی چھ اے آدم علیہ السلام اولاد تاسو ټول خبردار شي. دیو اللہ پاک نا اویری گئی قیامت نزدے دی. قیامت دا سے سختی چھ پدا ورز باندی با یو پیر ورکون کی زنانا او حامل زنانا دا خپل بچینا غافل شي. او دا قیامت رز دمر سخت دا چه خلق بدا سخکاری لکا نشکی حالان کی دا با نشنوی دا با دا قیامت دا سخت حیبت و سروی.
بل دا مشرکان کافران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا یو ډېر بیهوده سوال کوي د الله پاک په باره کې نبی علیہ السلام ته کافران راغلل چې ته موږ ته ووایه چې ستا رب د څه نه جوړ شوی دی ستا رب د سرو زرو نه جوړ دی د سپینو زرو نه جوړ دی د تانبې نه جوړ دی د څه نه جوړ دی الله جل شانه د دې سړي تردید کوي او د جهالت او حماقت ذکر کوي او دغه جاهل کافر چې نو په دې نظر ابن حارث د دنمو په د باندې د اسمان د طرف الله پاک یو د بجلی پلق راو ورځو چې په هغې سره د کوپړې د سر نه کټ شوه او د مردار شو ځکه الله په باره کې داسې سپک تپوسونه کړي الله خو رب دی نو ته به د رب په باره کې دا تپوس کوې چې د څه نه جوړ دی الله جل شانه دا کافر په دغه موقع باندې هلاک نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا کافران داسې قسم تپوسونه کوي دا د شیطان د سرکشۍ د وجې او د شیطان د تابعدارۍ د وجې بل کوم کسان چې د قیامت نه انکار کوي نو دوی د خپل ابتدا ته وګوري په خپله به دوی پوه شي چې واقعي قیامت شته اول نه انسان څنګه خاوره وه د هغې نه بعد نطفه شوه د هغې نه بعد علاقه د وینې ټوټه شوه د هغې نه بعد د غوښې ټوټه شوه او د هغې نه بعد الله پاک د شکل صورت ورکړو رحمونو د میندو کې الله پاک څه وخت پورې ماشوم پیدا کړ هغې پیدایش نه بعد دی بیا ځوان شو او بیا دی وفات شو دی د خپل ژوند باندې سوچ وکړي د کې څومره تغییرات راغلي دي بعضې پکې بډاوالي کې ډېر کمزوري حال ته ورسېږي چې په هېڅ باندې بیا نه پوهېږي دا کافران چې د مرګ نه بعد ژوند نه مني په دې دې سوچ وکړي او دې چې وایي چې قیامت نشته الله پاک فرمایي قیامت یقینا راتلونکی دی او په قبرونو کې چې دا څومره خلک دي دا ټول به الله پاک راپورته کوي بل کوم کافران چې دي د الله پاک د لارې نه ځان اړي بې لارې او ګمراه دي د دې انجام الله پاک فرمایي دا جهنم دی نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلق تاس ويريغي دخل ربنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقنا زلزلة دا قيامت دير ويسيز دي يوم باورز باندي ترونها تبويني دي قيامت لرا تظهر كل مرجعة غافل بشي هر يو بيور كون كي زنانا پیور کون کے مور عما داغ بچین آزوعات چی دیزی گولیوی و تدعو کل ذات حمل حملها او ابزیگی هر یو حامل اخبل حمل و تر الناس سکارا تبوین خلق بے ہوش و ما هند سکارا او حقیقت کی بنوی دی بے ہوشا یا تبوین خلق نشا و حقیقت کی بنوی نوی نشا ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب الله پاک ډیر زیات سخت دی ومن الناس من يجادل في الله بغير علم او بعض خلقنا رسول کی جګړه کې د الله پاک په توحید کې پنا پوهه سره ويتبع كل شيطان مريد او دی روان دی شیطان سرکشه پسې كتب علي أنه من تولى والله پاک فیصله کړی دا په د باندې یقینا رسول چې غوړي د الله پاک تابعدارین او ملګری د شیطان فانه يضل پس یقینا دا سړی به شیطان بیلاری کې ویادي لا دا بسعیر او د تبلارو خلاف د جهنم یا ایها الناس ان کنتم ای خلق کچریه تاسو فی ریب پشک من البعث الى قیامتنا فإنا خلقناكم من تراب پس یقینا من تاسو پیدا کړی د خور اصلا ثم من نطفه بیا د نطفه نسلا ثم من علقه بیا د وینې د ټوټې نه
ثم من مضغة مخلقة بیا د غوښې د یو ټوټې مصورنا وغیر مخلقة او د غیر مصورنا لنبين لكم د پاره دی چې موږ واضح کړو تاسو خپل قدرت ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى امن قرار ورکو پر رحمونو د میندو کې هغه بچی ته چې سمنه مون اوالو تر دې نیټه مقرره پوری ثم نخرجكم طفلا بیا موږ باسو تاسو په حالت د ماشوموالي کې ثم لتبلغوا اشدكم بیا لپاره دې چې تاسو رسیخ پر قوت او ځواني تا ومنكم بعض کسان فتاسو کې من وسوتی توفا چا وفات کولی شي وړاندې د بلوغ نه منکم من يرد الى اذر العمر او بعض پتاسو کې وسوک دي چې رد کولی شي هغه کمزور عمر تالک لا يعلم من بعد علم شيئا نتیجه دار شي چې نه پیږي پس د پوهه نه پیسې باندې وتر الارض حامده او تبوي نظم کا اوچا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فسرکل چې موږ نازل کو په دې ځمکه باندې او اهتزت دا حرکت کوي وربت او راپورته شي او انبتت من كل زوج بهيج ورازرون کی هر قسم بوټي خيستا ذلك بأن الله دا ځکه چې بشک الله پاک هو الحق دارشتنی حق ذات وانه يحيي الموتى بشک الله پاک ژوند کوي مړي وانه على كل شيء قدير بشك الله پاک پر چیز باندې قادر دی وان الساعه اتيه لا ريب فيها بشك قیامت قامت راتن کی شک نشته پدې کې وان الله يبعث من في القبور او بشك الله پاک بپور ته کې اوسو چې دی په قبرونو کې ومن الناس من يجادل في الله او بعض خلقنا اوسو چې جګړه کې د الله پاک په باره کې بغیر علم بغیر سپوهنه ولا هدنا بغیر هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل نقلی نه کتاب روخاننا ثانیت به دیگر دیدن کی خپل ډډه لرا لیضل عن سبیل الله د پارا دې چې خلق بیلار کی د الله پاک د لارې نه گمراه کی له په دنیا خزم د پار به په دنیا کې رسوایی و نذيق يوم القيامه امون به اسکو د پرز د قیامت عذاب الحریق عذاب د سوزیدو ذالک د تبویل چې دا عذاب ساده پاره بما قدمت یداک په سبب دا عمل چې کړي تا په خپل لاسونو باندې وان الله ليس بظلام للعبيد بشك الله پاک ندی ظلم کون کې په خپل بندګانو باندې ومن الناس من يعبد الله د دې رکوع د مخکې رکوع سره عربت او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د کافرانو ذکر وشو او په دې رکوع کې د منافقانو ذکر کیږي منافقان کله چې په دې باندې خوشحالي راشي نو دوی په دین اسلام باندې مطمئني او چې کله په څه تکلیف امتحان راشي نو په داسې وخت کې دی د الله پاک د دین اسلام نه وړي الله پاک فرمایي چې دې سړي په دنیا او په آخرت دواړو کې نقصان او تاوان وکړ بیا دا مشرکان کافران د داسې خدایانو عبادت کی چې د هغې په عبادت کې فایده نشته او په عبادت پرېښودو کې نقصان نشته بل د داسې کافر د داسې بوتانو عبادت کی چې د هغې ضرر ډېر د فایده پکې نشته ځکه چې عبادت کې نو د الله پاک د عذاب سره مستحق جوړیږي نو ضرر یې ډېر دی فایده نشته بل د مؤمنانو جنت الله پاک ذکر کوي چې د مؤمنان انجام دا جنت ته نعمتونه دي بل د مشرکانو کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې یو غلط خیال ذکر کوي د کافرانو به وی نبی علیہ السلام له الله پاک مدد نه کوي الله پاک فرمایي که تاسو ځانونه مړه کړئ نو بیا به زره د پیغمبر امداد کوو بیا د قرآن کریم صداقت ذکر کوي د کامیابی اصول ذکر کوي چې د یو الله پاک بندگی او نیک اعمال له چاهي د هر جماعت سره انسان تعلق ساتي او ایمان او نیک اعمال اختیار کړي به جنت ته ځي
بیا د الله رب العالمین کمال قدرت ذکر کی څومره مخلوقات دي اون دي نور دي سپوږمۍ د استوري دي غرونه دي درندگان دي انسانان دي دا ټول د الله رب العالمین عبادت کی الله پاک ته محتاج دي بل کافرانو د مؤمن او د کافر مثال ذکر کی چې مؤمن د الله پاک دا وحدانیت د پاره او کافر د الله سره د شرک د پاره جګړه کی دا دواړه کسان چې جګړه کوي کافر د پاره پدې کې انجام جهنم دی او بیا په جهنم کې کافران به د جهنم نظام وستل غواړي لیکن الله پاک فرمایي چې دی به واپس کول شدید وي عذابونه اوسکی واپسی جهنم نه نشته نو فرمایي ومن الناس من يعبد الله او بعض د خلقنا وسوک چې عبادت کی د الله على حرف پشک فإن أصابوا خير كتر ورسيگی د تخوشاری اطمئن نبی دی په دین اسلام بعد مطمئن وین اصابت فتنه کتر ورسیگی د مصیبت انقلب على وجه دی وړ په خپل مخ باندې خسر الدنيا والآخرة تاوان کو د دنیا او د آخرت ذلک هو الخسران المبين دال وی تاوان دی کارت تاوان دی يدعو من دون الله دی عبادت کی سوا د الله ما دا خدایان لا درو چې د عبادت په ضرر پر خودل د عبادت ضرر نور کی ما لا ينفع کول د عبادت فائدہ نور کی ذلك هو الضلال البعيد دا گمراهی لو یدا يدعو لمن درو د عبادت کی دا وچا ضرر چې ضرر اقرب نزدې من نفع د فائدینا لبئس المولى خامخا ډیر بد د ملګری ولا بئس العشير ډیر بد قبیله ده ان الله يدخل الذين امنوا بشكا كسان چې داخل بشک الله پاک کې دخل الذين امنوا داخل بك مؤمنان چې ایمان لري عمل الصالحات عمل نه کړی دنه کې جنات داس باغونو تا تجري من تحت النهر چې بهيږي بلان د داغې د ان نهرونه ان الله يفعل ما يريد بشک الله پاک کوي سچوالي من کان یظن سوچ واړي ګمان کې الله ينصر الله چې الله پاک ور دي پیغمبر امدادونه کې په دنیا په دنیا کې او په آخرت کې فلیمدد پکاد چې دی اوګد کې بسبب یو رسول سم اسمان طرف ته ثم ليقطع بیا دې کټ کې فلینظر پس دې دو ګوري هل یو ځوان کې د مایغې چې آیا بوزي تدبیر د داس چې دی وسکي یې ځان دې پانسي کې الله پاک بخا مقابل د پیغمبر امداد کې وكذلك انزلنا دانګ موږ نازل کړی دی په پیغمبر علیه السلام باندې آیات بینات آیاتونه قرآن واضح او ان الله یهدی من یرید بشک الله پاک چې هدایت کوي چاته چې الله پاک اراده لري وان الله یهدی من یرید بشک الله پاک هدایت کوي چاته چې الله پاک اراده کوي ان الذين امنوا بشک کسان چې ایمان نوړي دي والذين هادوا كسان چې يهوديان دي او صابئين او سور عبادت کوونکي او نصارى عیسایان دي والمجوس مجوسان دي والذين اشركوا كسان چې مشرکان دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه بشک الله پاک په فیصلو کې په مابین د دې کې پر ورځ د قیامت سره ان الله على كل شيء شهيد بشک الله پاک پر څه باندې گواه دي الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات بشك الله پاک د پاره تابع دي مخلوقات چې په اسمانونو کې دي ما في الارض چې بسمګه کې دي والشمس والقمر والقمر والنجوم والنجوم والطير والجبال وغرنا والشجر او والدواب او زناور وكثير من الناس اورید انسانان او کثیر حق علی عذاب وړي باندې ثابت شوی دي مستحق شوی دي عذاب لایق شوی دي عذاب ومن يهن الله او رسول الله پاک رسول کی فمالو من ممکن مدغه پاره سو کی عزت ورکون کی ان الله يفعل ما يشاء بشک الله پاک کوي څه چواړي هاذان قسمان اختصموا دا دوړلې چې مؤمنان او کافران دي خصمان دي یو بالمقابل اختصموا فی رم دي جګړه کې د خپل مبارک فالذین كفروا قتلت لهم ثياب من نار بسا کسان چې کافران دي کټ بکړي چې دي تبا غسل شي جامې د جهنم د اور يصب من فوق رؤوسهم الحميم وابلول شي د پاس د سرون د بي شدل ګرمي وب اسهر به ما في بطونهم والجلود او ببلول شي په دي وب سره هغه څه چې دي په ګډو کې ول جلود سرمنه وب بدون ګرمي چې پخېټه کې واچي نو لاندې نه کلمم لاړ شي او سرمنه هم لاړ شي ولهم مقام من حديد د دې لپاره پرکونه وي د اسمنه کلم ارادو کړ دي اراده کې یخرجوا منها چې دي اوس یې دي جهنم نه
من غم من داغ غم د وجر اعيدوا فيها چې د غم ندي خلاص دي واپس کړي چې پاغي کې وذوقوا عذاب الحريق او دي تبوير شي چې تاسو څخه عذاب د سوزیدو ان الله يقول الذين امنوا ومخکې رکوع کې د کافرانو سزا بیان شو اوس په دې رکوع کې د مؤمنانو نعمتونه او جنت ذکر کیږي رب دوار واضح دي بیا الله جل شانه د مؤمنان نعمتونه ذکر کوي چې مؤمنان په الله پاک جنت ته داخل کړي دوی په دې جنت کې په خو نعمتونو کې دوی تبا الله پاک په جنت کې د سرو زرو بنگړي واچي ملغلره بوته واچي جامع بوته خيسته د خم واچي خيسته خيسته خبره بکی خيسته لار باندې بدی رواني په جنت کې به مزي کوي او بل چې کوم کسان کافران دي خلق د الله پاک د لار نه بندي برابر خبره ده کاغه د دې حرم اوسیدونکو دي او کله حرم نه بهر دي دا ټول د پار انجام هغه بد دي کدا هر څوک دي منګه دا حرم د دې د پاره برابر ګرځولې دي کاغه د حرم اوسیدونکو دي او که بهرني دي دا ټول به د حرم عزت ادب احترام ساتي خو که چا د دې خیال ونه ساتم به دردناک عذاب ورکړي الله پاک فرمایي ان الله يدخل الذين امنوا بشك داخل بك الله پاک بشک الله پاک به داخل کې کسان چې ایمان نوړي او عمل صالحات او عمل نیکړي د نیکي جناتین دا سباونو ته تجري من تحت انهار چلان دی وبهي کې داغه دون نهرنا يحلون فيها من اساور دي تباچور شي په دې جنت کې د بغلونه من زاوین د سرو زرو ولؤلؤ او ملغلري ولباسهم فيها حرير او جامع بدي وبهي جنت کې خموي وهدوا الى الطيب من قول دي تبين ما يقول شرق يستخبروا وهدوا الى صراط الحميد او دي تبع رهنما يقول شي دخو اخلاق او دخيلاري ان الذين كفروا بشكل كافرون دي چې کفر کړي وي صدور عن سبيل او خلق بندي د الله پاک دلان او المسجد الحرام او د مسجد الحرام نه الذي عكس جعلناه الذي جعلناه للناس چې مونږ ګرځو د مسجد الحرام للناس دخل کړه پار سوان برابر العاكف فيه والباد وسیدون کې پدې کې د بهر نراتل کې ټول پدې کې برابر دي هم يريد في بالحاد چاچي را د په حرم شریف کې بالحاد فقوال سرا بظلم نذقو بظلم سرا نذقو نمن بیراو نسو عذاب بول کده تب اوسکو من عذاب رلین د عذاب دردناک تا نو په حرم شریف کې چا به تبیو کړم باغره دردناک عذاب ورکو وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فمخکې رکوع کې د مسجد حرم ذکر شو اوس په دې رکوع کې د حرم شریف د عبادت ذکر الله جل شانه فرمایي کله چې ابراهيم عليه السلام بیت الله شریف جوړ منګو ته حکم وکړ چې حرم شریف د بیت الله پاک که بیت الله کې څوک طواف کوي منځونه کوي عبادت کوي ټول لپاره پاک او خلکو ته اعلان وکړ د حج د پار اعلان وکړ ابراهيم عليه السلام په جبل ابي قبيس باندې ودرید आवाज وکړ يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا واوجب عليكم الحج اليه والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب أنه أن يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك تفسير جلالين ليكي إبراهيم عليه السلام جبل أبي قبيس توخط وديبات آوازه اے خلق الله پاک تاسو د پاره بیت الله شریف جوړ کړ تاسو باندې حج واجب
خی طرف تا گس طرف تا مشرق تا مغرب تا سلور واړو طرف ته وکتل چا د پاره چې الله پاک حج مقرر کړو کاغه د پلار پملا کې د منې په صورت کې موجودو یا پر حمد مند کې موجود هغه ټول आवाज ورک لبیک چا چې د ابراهیم علیه السلام په आवाज لبیک کړی دی هغه انسان به حج کوي خلکو ته आवाज د حج وکړي دی بدل لري زین الله راضي حج د پاره دی بیت الله شریف او بیا چې کله حج تراشي په دې حج کې د دې خلکو د پاره مشاغل دي د الله پاک تذکرہ د ذکر دي او په دې کې دین خپل خیر ختم کی خپل نظرونه دی پوره کی طوافونه دیو کی طواف په حج کې څلور قسمه دي یو طواف قدوم دی دویم طواف زیارت دی دریم طواف وداع دی او څلورم طواف نفل دی طواف قدوم د بهر نه چې سړی لاړ شي او په شروع کې کوم طواف کی شروع والا طواف دیتا طواف صدر وي دویم طواف زیارت دی چې کله انسان د حج نه فارغ شي فلسمه د ذل حج قربانیو کی دا غین بعد د یو طواف پاتې کیږي دا طواف فرض دی او دریم طواف وداع دی کله چې انسان کور ته راځي د حج نه فارغ شي اخیرانه کوم طواف کوي دا طواف د پرې خودو نو دې کې چې دا کوم طواف ذکر کیږي دا طواف زیارت مراد دی چې دا په حج کې اتفاقا فرض دی او بیا چې کله انسان حج کی نو په حج کې کم کارونه باندې کوي کم نه بزان ساتي هغه ذکر کیږي او بیا د مشرک کافر مثال ذکر کوي چې مشرک کافر داسې بد دی گویا چې د اسمان نه را پریوزي په هوا کې ختم شي بیا تعظیم د شعائر الله فرمایي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ يَاتَا وقت منگا ٹھکانا ورکڑا اخود ابراہیم علیہ السلام تا زیم خودلو بوأنا بینا تفسیر جلالینی کی ہر کله چې موږ خود ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زید بیت الله چې په دې ځای باندې آبادی وکړه الله تشریک بی شیئا دا چې تشرک مکا په الله باندې پما باندې چا وطهر بیت الطائفین او ته پاک کا زما دا کور دا بیت الله د طواف کوونکو لپاره د هر قسم بتانو مشرکانو معبودانو باطلونو والقائمین دا مقیمین د پارا او رکع سجود او د رکوع سجده کوونکو لپاره ټول د پاره پاک واذن فی الناس بالحج او اعلان کا خلق ته حج یا تو کا رجال دی بتا ترازی پیادا والا کل ضامر پر قسم کمزوری سرلے باندې سوارو یاتین من کل فج عمیق دی برازی دار لرلارنا لیشهدوا منافع علم د پاره دی حاصل شي خپل فائدو ته وذكر اسم الله في ايام معلومات او دیات کینم د الله پاک په خاص ورځ معلومو کې علامه رزقهم من بهیمه النعام پس هغه وجہ چې دی تعالی پاک رزق ورکړي من بهیمه النعام د چار پایانو سارونه فکلوا پستا سخري من هذا دین او طعم البائس الفقير تاسو طعام ورکي البائس اجتا یا مصیبت زدتا الفقیر او محتاجتا ثم لیقدو تفتهم بیادی لرکی دا حاجان خپل خیری ولیطوفو بالبیت العتیق او ولیوفو نذورهم او بیادی دی پورکی خپل نظرنا ولیطوفو بالبیت العتیق او دی طواف کی دا پخوانی کور دا بیت اللہ
ذالک دا خبر چی دی ومن دا غچا دا پاری یعظم حرمات اللہ سوچ تعظیم کی دا شعائر دا اللہ و خیر اللہ عند ربی دا پار دا بیتر دی پاخرت کی اوحلت لکم الانعام و خلق کلیشی استاد دا پار ساروی خوالل الا ما یطلع علیکم ما غیر سیدونا چی حرام کلیشی پتا سبانی چی بیان شوی دی فجتنبوا الرجس من الاوثان پس دا ځان بچ کی د پلیتین او تنبو خیر زو ځان بچ کی د دروغ وینانا حنفاء لغیر مشرکین پتا سے حال کې تاسو عبادت کوئ چې تاسو خالص کون کې الله پاک تخپل عبادت نه شرک کون کې په الله باندې ومن یشرک بالله چا شرک کو په الله باندې فکأنما خر من السماء گوچې را پریو د اسمان طرفنا فتخطفه الطير پس او تختو دلر پتیزه باند مارغان و تهوی بیر ریحو فی مکان صحیق یا اغرزو دی ہوا پل رزے کی ذالکا دا خبر چه دی دا بیت اللہ دا ادبو ومن دا چالا پا یعظم شعائر اللہ چه تعظیم کئی دا شعائر دا اللہ فإنا من تقوى القلوب پس یقنن دا دا ظلون تقوی دا لکم فیا منافع سادہ پارا پیدی کی پدی کی پیدی دی لعجر مسمع تر نیٹے مقرر پوری ثم محل ایل البیت لاتیق بیا زید قربانی دغا پخوانے کور دی بیت اللہ شریف سرخواک ولکل امت جعلنا من سکل یذکر اسم اللہ پمخ کی رکوع کم دا قربانے ذکر شو پس پدی رکوع کی ہم دا قربانے ذکر کی اللہ جل شانو فرمائی دا ہر امت دا پارا من دا خپل دا قربانی یو طریقہ گرزولی ہوا اغیلو پا قربانے بند اللہ پاک نم ذکر کو دا پخوانو امتنو قربانی داوا چاگا با اور رات دا غیب اخوال دا دی امت قربانی دا دا چی اوری نخری انسانان اخبر خوری بیا تابدار خلق صفات دا نیکان اللہ پاک ذکر کی او بیا اللہ پاک دا قربانے پسارو کی دا اوخ یعنی دا غٹ ساروی صفت ذکر کی چستاز دا پار پدے کے دیر پیدی قربانے طریقہ خی دا غین بعد دا قربانی دا قبولیت شرط ذکر کی جو قربانی علا قبلیگی چی دا اللہ رضا پکیوی عبادت علا قبلیگی چی دا اللہ پاک رضا پکیوی نو فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا دَارُ مَدَّ پار منگرزو لیمن سکن یوزی یو طریقہ دا قربانی لیذکر اسم اللہ دا پارا دی چی دی یاد کنن دا اللہ پاک علامہ پاک طریقہ باندی رزقم من بہیمت نام چی منگرکڑی دیتا چی ورکڑی اللہ پاک دیتا من بہیمت نام دا چار پایان سارن پا وقت در زبحی کی دا اللہ پاک نمو آخلی فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَوْ أَسْلِمُوا پس الہ ستاسی یو الہ یو خدے دی پس دی اللہ پاک تاس عبادت کی دتا تابدار شی و بشیر المقبتین و تزیر ورکا پیغمبر علیہ السلام تابدارت الذین کسانت دا ذکر اللہ وجرت قلوبهم چکلیات چینم دا اللہ پاک نو یری کی تبدیزرنا والصابرین علی ما صابو دی صبر کی پا تکلیف چی دی تورسی اللہ پاک و تورسی والمقیم الصلاة او قائمون کی دا منزنو دی فاقبل اوقاتو کی ومما رزقنا منفقون و دا سرچمون گرکر دی تا خرشی دا اللہ پاک پلار کی والبدن جعلنا حالکم او دا غٹ ساروی دا منگرزو لی دی استاز دا پارا جعلناها من دا گرزو لی دی لکم استاز دا پارا من شعائر اللہ دا شعائر دا اللہ نا لکم فیها خیر استاز دا پارا پدی کی دا دنیا پیدی دی فذکر اسم اللہ علیہ ثواب پس یاد تاسو یاد کینم دا اللہ پاک پدے باندی ثواب فکل چدا پقطار چدا قربانے دا پارا ولاړوي فیدا وجبت جنوب ارکل چ پری وتل د دې دړي په وخت د قربانې کی او د سات وتلا فکلوا پس داغینه بعد تاسو دینه خوري وطعم القانع والمعتر او تاسو ورکی غتا اغا غریب ته چاغه غیر سوال ګروي او المعتر او غریب ته چا سوال ګروي ټول تور کوي کذالکم دارنګ سخرنا لكم لعلكم تشکرون دا ساره موږ مسخر کړی تاسو د پاره دې تاسو شکریا ادا کړئ لن ينال الله لحومها نرسيج الله پاک ته وقید دې قرباني ولا دماء ونبن دې قرباني ولكن ينال التقوى منكم لكن نرسيج الله پاک ته تقوا استاسو
كذلكم دارنگی سخرها لكم اللہ پاک تابکر سزپادا قربانی لتکبر اللہ علا ما داکم دا پارتاسو لوی بیان کی دا اللہ پاک زکتاس تے ہدایت کردی وبشر المحسن تجیر ورک پیغمبر علیہ السلام علیہ کانتا ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ پاک يدافع عن الذین آمنوا دفقی دا کافران عذابنا تکلیفنا د مومناننا يدافع منکی تکلیفنا د کافرانو عن الذين آمنوا د مومناننا ان الله لا يحب كل خوان كفور بیشک اللہ پاک نخوخی ہر خیانت گر و ناشکرا اذن للذین يقاتلون بانهم ظلموا تدیر رکو دا مخی رکو سارا عربت و مناسبت دار دی چې په مخکې رکوع کې د کافرانو تکلیفونه الله پاک فرمایي چې دا زه لرې کول د مؤمنانو نه اوس په دې رکوع کې د کافرانو تکلیفونه منع کېدل چې په کوم څیز باندې چې هغې ته جهاد وي د هغې حکم دی یا په مخکې رکوع کې د مؤمنانو صفات بیان شو چې مؤمنان کم خلق دي پس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو صفات او فرائض ذکر کیږي چې مؤمنان کم خلق دي الله جل شانه د جهاد اجازت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورک نو د جهاد اجازت اولنې په دې آیت سره شوی اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا جهاد اجازت چې ملو شوی دی مؤمنانو ته په دې آیاتونو سره بیا د جهاد علت سره چې دا جهاد د مؤمنان ولې کوي دا ځکه چې دا کافران په مؤمنانو ظلمونه کوي نو مؤمنان به دې سره جهاد وکړي که جهاد نه وي د مسلمانانو عبادت خانه بیا روان شي بیا کم کسان چې د الله پاک د دین امداد کوي نو الله پاک فرمایي زه به د هغه سره امداد وکړم امداد کوونکي څوک دي هغه مؤمنان دي چې هغوی منځونه کوي عبادات کوي نو که دې ته مونږ په ځمکه باندې طاقت ورکړو نو په دې کې د دین پیدا بیا نبي علیه السلام ته تسلي ورکړي که دا مشرکان کافران ستا تکذیب کوي ستا نه وړاندې پیغمبر علیه السلام د نور پیغمبرانو خپل قومونو تکذیب کړي هغوی ته مو کوم انجام او سزا ورکړې وه دغه شان به دې ته هم مونږ سزا ورکړو د هغوی ابادۍ د هغوی کورونه د هغوی اوبه د هغوی ټول هر څه شال پاتې شو بل دا مکې والا خلک دا خلکو په کلو باندې تېرېږي د هغې نه دې عبرت ولنه حاصلې خو دا ده چې دوی د زړه په لحاظ سره وړاندې خلک چې وړاندري د سترګو او د زړه وړاندې نو دې ځای کې سترګې پټې کړي د حق د لیدل نه چې عبرت پرې واخلي او د زړه سترګې یې مړندېږي چې دوی د دې نه عبرت واخلي او بیا الله جل شانه د مشرکانو کافرانو د فرمایشي معجزې جواب ذکر کړي د فرمایشي معجزې د عذاب وختي الله پاک فرمایي دا غواړي مربان بخامخا راځي نو فرمایي اذن للذین یقاتلون اجازت ملو شي کسانو ته چې هغوی سره جنګ کولی شي مراد ته مؤمنان دي بانهم ظلموا بشک دې سره ظلم کړی شوی ان الله لا نصرهم لقدیر بشک الله پاک په امداد د دې باندې خامخا قادر دی الذين اخرجوا من ديار ما کسان دي چې دی وستل شوی د خپل کورونه بغیر یقین بغیر د سجرمنا الا يقولوا ربنا الله مگر دا چې دی وی چې رب زمونږ الله دی صرف دا جرم د کافرانو په نظر کې ولولا دفع الله الناس او که چرنوي وهل د الله په خلق لرا بعضم بعض لرا په بعضن په بعض سره لهدمت صوامع خامخابا غرزیدلی وی ورانه شی بوي د عیسایانو عبادت خانه وبيع
صوامع د سیانو خانقاګانی و بیعن او د سیانو ګرجی و صلوات د یهودیانو عبادت خانی و مساجد او جماعتنا د مسلمانانو یذکروا فی اسم الله کثیرا چې ذکر کول شي پدې کې نومونه د الله پاک ډیر ول ینصرن الله من ینصره او خامخا امداد کې الله پاک دا غچا چې سودا الله پاک د دین امداد کوي ان الله لقوی عزیز بشک الله پاک خامخا قوی او غالب ذات دی الذين مكنا ما کسان دي چې کچره مون قدرت ورکو دي ته مؤمنانو ته په الارض پزمکه کې اقاموا الصلاه دي بقائم کې منځ او زکات دوی زکات ورکي او امر بالمعروف دي حکم کوي د نیکی او نهو عن المنکر دي بخلق من کې د ګنانا ولله عاقبه الامور قاز الله پاک د پرخ انجام د ټولو کارونو دي او یو کذبو کې ته دي ستاسو تکذیب کې پیغمبر علی السلام فقد كذبت قبل قوم نوح فتاقي سر التكذيب كلان دين قوم نوح عليه السلام وعاديان وثموديان قوم ابراهيم عليه السلام قوم لوط عليه السلام اصحاب مدين خاوندان مدين شعيب عليه السلام قوم وكذب موسى تكذيب شو د موسى عليه السلام فامله الكافرين پس ما مهلت ورکړ کافرانو ته ثم قستم بیا مون ول دوی لرا پکې پکان نکیر پسرنګ زما عذاب پدی باندې فكأي من قرية قدير جاد كلنا لكنا من غلا كل ويا ظالمتن كل ولا خلق ظالمان فيخاوتن لا عروشا پس پریوتن کیو دا کلی د پاسا او د دې پچتونو سرا وبئر معطله او فياتن شار پاتشو وقصر مشيد او بنگلي اوچت پاتشو خالی اپل مسیرو فل الذين غرزي پزمکه فتكون پس د دې لپاره د شي قلوب زرنا یاقلون به چې دی پاغي باندې په حاصل کی او اذان يسمعون بیا دی پارشي غوګونه چې دی اوریدل کی پاغي باندې اخوانو واقعاتو چې پاغي باندې برت حاصل فإنا لا تعمل صار پس یقینا شان د خبر دادي فإنا پس یقینا دا کلی والا خلق چې ولا تعمل ابصار د سر ګلاند ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن راندو القلوب التي دا غزرنو في الصدور چو پسینو کی د زړه لاندو د ستر ګلاندنو ويستاجرون کبل عذاب دی جلدی باندې ستان غوړ عذاب ولي يخلف الله وعده هیڅ کله مخالفت نه کوي الله پاک د خپل وعده او ان يوما عند ربك بشك يورز فنزرب صاد قیامت کال په سنتين پشان د زر کال د دنیا مما دا تعدون چې تاسو شمیري وكأي من قرد نرجع كل امرت لا ماغي تملا تركل وهي ظالمه تركل ولا خلق ظالمان ثم قصب يا ما غني والى الله والي المصير خاص ما ترتدي وبصيرا قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فمذكركم كي نبي عليه السلام تتسلي بيان شو فديركم كي نبي عليه السلام تقبل ذمہ داری بیانی فديركم كي الله پاک نبی عليه السلام ته ذمہ داری بیانی د مؤمنانو او د متقینانو کامیابی ذکر کوي او د مجرمانو کافرانو ناکامی ذکر کوي او د وحی او د تلاوت په دوران کې د شیطان وسوسه چې د امتحان په تور باندې انسانانو ته کیږي غ ذکر کیږي او بیا الله پاک د دې مؤمنانو د قران کریم د نازلېدو سره اطمینان قلبي ذکر کوي او بیا د کافرانو د قیامت مبارک کم شک او شبهه د الله پاک ذکر کوي او د خپل کمال بادشاہ اعلان کوي او د رکوع په اخره کې بیا د کافرانو رسوایی د قیامت پر ذکر کوي نو فرمایي قل تو فرمایا ایو الناس خلق انما انا لكم نذير مبين یقینا ساز پاره ورونکه کارای فالذین امنوا فساکسان چې ایمان لري او عمل صالحات عمل کړي د نیکی له مغفرت او رزق کریم د دې لپاره مغفرت دي د ګناہوں او رزق د عزت دي د جنت والذین سعوا فی آیاتنا کسان چې کوشش کوي په باطل او زموږ آیاتونو معاجزین دی باطل کول کې د الله پاک آیاتون له اولئک اصحاب الجحیم د کسان جهنميان دي وما ارسلنا من قبلك من رسول من ذلك انسان اولاد پیغمبر علیہ السلام اس قسم رسول ولا نبي الا اذا تمنى الشيطان مگر کله چې د قرات کو شیطان وو وسوسه چرا فی امنیت فوق د قرات د پیغمبر کې فینسخ الله ما القي الشيطان فصلى پاک ختم یا وسوسه چې شیطان څوم يحكم الله آیات بیا الله پاک مضبوط ساتي پر آیاتونه والله علیم حکم الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات ليجعل ما يلقي الشيطان
دپارا دے جو گرجے اللہ پاک آواز وساچ اچھی شیطان فتنة امتحان للذین فی قلوبهم مرض کسان پر چاوی پزونو کی مرض دی والقاسیت قلوبهم سخوال داغی پزونو کی وان الظالمین لفی شقاق بعید بشک ظالمان چی خامخدی په اختلاف لري کی داپنا وليعلم الذين تلعلم دپار کی پیش کسان چی تعلم وربش انه لق بشک القرآن حق تم رب صادرت د طرفنا فیؤمنوا بی بی پدی ایمان اور پدی قرآن کریم باندې فتخبت له قلوبهم پس پنشی پدی باندې دي زرنا وإن الله الهادي الذين آمنوا بشكاء الله پاک ہدایت کیا کسان ته چې مؤمنان دي لا صراط مستقیم دنه غلار ولا يزال الذين كفروا من شر پاک کافرون فی مرة من پشک د قرآن حتى تاتي وساعت تر دې پر چې په دې باندې راشي قیامت او بغتة ناصافا او یات یوم عذاب یوم نقیم راشي په دې باندې عذاب د ورځې شنډې قیامت الملك یومئذ لله نن ورځ بادشاہي دی الملك یومئذ بادشاہي په ورځ باندې الله خاص د الله لپاره وي يحكم بين الله پاک په سلک نو بین د دې په الذين آمنوا بسان کسان چې ایمان وروړي او عمل صالحات او عمل کړی د نیکي په جنات النعیم په جنت د نعمتونو کې والذین کفروا کسان چې کافران دي او کله تکذیب کړی به تر زموږ د آیاتونو فولک العذاب من فضل پر عذاب رسوا کوونکی والذین هاجروا فی سبیل الله فمخکې رکوع کې د عام مؤمنانو کامیابی بیان شو او په اوس په دې رکوع کې د خاص مؤمنانو چې مهاجرین او انصار او مجاهدین دي داغي فضیلت الله پاک او ثوابونه ذکر کړي الله جل شانه فرمایي چې دا مهاجرین چې الله پاک په لار کې د دین د لپاره هجرت وکړو دې ته الله پاک څومره نعمتونه ورکړي او بیا د مظلوم امداد الله پاک ذکر کړي بیا د خپل یووالي دلایل ذکر کړي او بیا د الله پاک د یووالي دلایل چې هغه شپه ده ورځ ده او اسمان د طرف نه اوبه نازلول دي او خپله بادشاهي د هغه ذکر کوي والذین هاجروا فی سبیل الله وکسان چې هجرت وکړه د الله پاک په لاره کې ثم قتلوا بیا دې شهیدان شو او ماتوا یا دې په خپل مرګ باندې وفات چې په هجرت کې لرزقنهم الله رزقا حسنا الله پاک به دې ته رزق ورکړي ښایسته رزق چې هغه جنت وي ان الله له خیر الرازقین او بشک الله پاک بهترین رزق ورکوونکی ليدخلنا مدخل يرضون الله پاک به دې داخل کې په داخله دلدا سره چې دی باغ خوشخوخي باغ به دې خوشاله وان الله لعليم حليم او بشک الله پاک خامخافي دي په نیتونو ته او صبرناک دي پر حليم بردبار دي صبرناک دي د دوی د عذابنا ذالک دا دخول د جنت د مؤمنانو ومن او عاقب بمثل ما عوقب به او اسو چا بدل وخت او بدل په برابر د بدل لاغه چې د تکلیف پر کړی شو ثم بغي علی بیا په باندې بار زیاتې شو له سور الله خامخ الله پاک د دین دادو کې ان الله العفو غفور بشک الله فخامخ عفو کوم کې بخون کې ذات دي ذالک دا امداد چې الله پاک کې ان الله بشک الله یرجو له پنا داخلي شپې له پورس کې ويرج النهار في الليل داخلي ورځ در پشپکی وان الله سميع بصير بشک الله پاک اوریدل کی دا دعاګانو د مؤمنانو دي او لیدل کی د عملونو د مؤمنانو دي ذالک د امداد ان الله بشک الله هو الحق د حق ذات ذکر امداد کی وانما يرون من دونه او بشک خدای چې دا کافرانه عبادت کی سوا د الله او باطل باطل وان الله هو العلي الكبير بشک الله پاک او چتول بشان ور ذات دي الم ترى تنقول ان الله بشك الله پاک انزل من السماء ما نازلی د اسمان طرف نوبو فتصبح الارض مخضرا فصبر رزمك تكشنا ان الله لطيف خبير بشك الله پاک بارک بنا خبردار ذات کی له ما في السماوات وما في الارض خاص الله پاک د پر تمام مخلوقات د چې اسمانو کې بزمکه ان الله هو الغني الحميد بشك الله پاک خامخا بے پروا استایل شوی ذات الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض فمخکې رکوع کې د الله جل شانه د توحید دلایل عقلیه بیان شو په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانې الله جل شانه خپل نعمتونو ذکر کوي چې دا د الله پاک د قدرت دلایل دي زمکه پیدا کول دي پزمکه باندې او بو کې استاد د پاره د پیدې کېشته جاری کول دي او اسمان پیدا کول دي د هر قسم خرابې او د نقصان نه د حفاظت دي او بیا ستاسو ژوند کول دي ستاسو په دنیا کې مړ کول دي په آخرت کې بیا ژوند کول دي نو د ژوندونه کامل دي د ژوندونه ناقص دي د مور د ګډ ژوند ناقص دي د قبر ژوند ناقص دي کامل ژوند د دنیا ژوند دي او د آخرت ژوند دي نو کامل ژوندونه پکې بیان شو ناقص ژوند د قبر ژوند چې زموږ د مسلمانانو عقیده او د مور د ګډ ژوند چې زموږ د مسلمانانو عقیده دغه پکې نه دي ذکر شوی او بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا کافران تا د قربانې په باره کې چې صحابه تاسو حلال کې هغه تاسو خوري چې الله یې مړ کې هغه تاسو نه خوري نو په دې مسله کې د کافرانو مرګیتیا مکو
او بیا الله پاک د کافرانو خدایانو عجز ذکر کی چې دی د خدای په دې کافرانو سره په دې خپل شرک باندې هیڅ قسم دلیل نشته او دا دومره کمزوري دي چې د دې د خدایان هیڅ قسم مدد نشي کولی او بیا د کافرانو د قران کریم سره رویه ذکر کی چې کله قران کریم بیانې د دې په شکل او صورت باندې داغه بدواله ښکار کی نو فرمایي الم تر تنګور ان الله بشک الله سخلق ما بلری تابع کړي ساده پرغه تمام مخلوقات چې بلمکی دي ولفلک کې استه تدریج چې ګرځي په بحر په دریاب کې به دې الله پاک په حکم یې چې سم الله پاک منفي اسمان تقال د پروتون په ځمکه باندې الا باذن الله پاک د الله پاک په حکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم بشک الله پاک مخاطب په خلق باندې خام خاطر ذات مهربان او رحم کوونکی ذات ولذي الله پاک غزاد ته کوم چې تاسو پیدا کړی ژوند کړی ثم یمیتکم جب الله پاک تاسو وفات کی په دنیا کې ثم یحییکم بیا ژوند کی په آخرت کې انسان کفر بشک خامخ انسان کافر خامخ ناشکر دي لكل امه جعلنا دار امه د پاره مونږ ګرځولې مل سکن یو طریقه هم ناس کوج دی پای باندې عبادت کی فلا ينازعنك في الامر دې دې ساسر جګړو کې په کار د دین کې ودعو الى ربك عبادت کو د خپل طرف انك لعلى هدى مستقيم یقینا تخامخ پیدا اتنه باندې وان جادلوا کدی دې تاسو جګړه کې په دین کې فقلت ولا او فرمایا الله اعلم بما تعمل الله پاک په دې سب عمل باندې جزا بدلکې الله يحكم بينكم يوم القيامه الله پاک په سلک بما بين ساسو د مؤمنانو کافرانو په ورځ قیامت کې ما كنت في تختلف الفاصل کې چې تاسو کې اختلاف کوي الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض تنبئ بشک الله پاک په تمام سيزونو باندې په اسمانو کې په ځمکه کې ان ذلك على الله يسير يقينا ذکر ان ذلك في كتاب يقينا دار موجود دی په لوح محفوظ کې ان ذلك على الله يسير بشک الله پدې دا کار په الله پاک باندې آسان دي او يعبدون من دون الله دا کافرانو عبادت کې سوا د الله ما دا خدایانو لم ينزل به سلطان چې الله پاک نه نازل کړی دا دی په عبادت باندې څه دلیل وما ليس لهم به من علم او نشتر دي د پار په دې باندې هیڅ قسم دلیل وما للظالمين من نصير او نو د کافرانو ظالمان د په هیڅ مددگار د عذاب د الله پاک نه بچ کون کی و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات نکل چې رسول شي په دې کافرانو زموږ آیاتنا بینات واضحه د قران تعرف تبفي جني في وجوه الذين كفروا المنكر تبویني په مخون د کافرانو کې المنکر بدوالی سپیروالي خفغان یکادون قریبا چې دی یستون بالذین دون علم آیاتنا چې دی حملو کې په کسانو باندې چې غیلولې په دې باندې آیاتنا قل تو فرمایا فنبئکم بشر من ذلکم اذا خبردار دې تاسو بد دینا النار چا اور د جهنم دی وعد الله الذين كفروا وذكر الله پاک دا کسان چې کافران دي د دې جان نماده کړدا وبئس المصير دا ډېر بد ټکان یا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له فمخکې رکوع کې د مشرکان د شرک قباحت او اوس په دې رکوع کې د مشرکانو د خدایانو قباحت الله پاک د کافرانو د دې خدایانو عجز ذکر کوي چې استاد د خدایان د مچانو نه مقابله کې عاجز دي که یو مت یو سیز تختی نستا سم د خدایانو کې دا طاقت هم نشته چې ځان له دې مت نه یو سیز خلاص کړي او بیا الله پاک په انتخاب ذکر کوي چې د پیغمبران انتخاب په انسانانو کې فرشتو کې د قاصدان انتخاب زکو او بیا الله پاک د کامیابی حکم فرمایي چې د نیکی په کارونو کې ستاسو کامیابی ده او بیا جهاد طرف ته ترغیب ذکر کوي نو فرمایي یا ایها الناس ای خلقو ضرب مثلا تاسو بیانول شه مثال فاستمعوا لا تاسغی توکل ان الذين تدعون من دون الله یقینا خدایان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله لن يخلقوا ذبابا هیڅ کله پیدا کول یو مچ قدر ولو يتمعوا لوګر کې دا ټول لا جمع شي د مچ په پیدا کول باندې نو یو مچ قدر نشي پیدا کولی د مچ نه یو سیس تختول نشي خلاصول وان يسرهم الذباب شيئا كثير تقتيد دين يوم مچ لا يستنقذوا منه دين خلاصول دا سیس د مچ نه ضعف الطالب والمطلوب دیر کمزوری دا عبادت کون کیو دا خدایان ما قدر الله حق قدر دی قدرونو کې دا الله پاک په قدر کول سره ان الله لقوي عزيز بشک الله پاک خامخ قوي ذات او غالب ذات الله يستفي من الملائكه رسول من الناس الله پاک مختار کې خو خوي د فرشتونو د انسانان نه خلق رسولان قاصدان انسانان کی پیغمبران او فرشتوں کی قاصدان ان الله سميع بصير بشک الله پاک اوریدل کیو لیدل کی ذات دی يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک پیږي پاس چې دې سره د څه چې دین رستوري ویل الله ترجمه د الله پاک ته او پسې د ټول کارونو دا
يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان اركعوا تاسو ركوع کوئ واسجدوا سجده کوئ واعبدوا ربكم عبادت کوئ د خپل رب افعلوا الخير لعلكم تفلحون کوئ تاسو نیکی لپاره داس کامیاب شئ وجاهدوا في الله جهاد کی د الله پاک په لار کې حق جهاد کو سره وجدبکم د الله پاک تاسو غوړه کړی ما جعل علیکم فی الدین من حرج ندی ګرځول په تاسو باندې په دین کې ستنګي ملت تابعکم دای د ملت تاسو تابعداري کړه ملت ابراهیم علیه السلام چې تاسو پلان دي هو سماکم المسلمین د الله پاک تاسو مسما کړی په مسلمانانو باندې من قبل وړاندې دینا وفي هذا پر قرآن کم ليكون الرسول پیغمبر علیہ السلام شهیدا گواه علیکم پتا سو باندې وتكونوا شهداء الناس تاسو گواہی ورکی په قیامت کې د پیغمبرانو پاک کې د قومونو خلاف فاقیموا الصلاة پساس قائم کې منځوات زکات ورکی زکات وتسم بالله تاسو منګور لګی د الله پاک په دل باندې هو مولاکم د الله پاک تاسو مولا دی فنعم المولى پر دغه مولا دی ونعم النصير له مددگار دی واقعا